قاعده نمبر 27 اذا تعارض مفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما. وليس مسله دار چې کله دوه مفسدو کې تعارض راشي مخې ته دوه مفسدې راشي نو موږ به خیل به د غټ مفسدې ساتو. څه معنی خیل؟ کوشش به وکړو چې هغې نه ځان بچ کو او کوم چې ورکوټې فساد دی هغه به برداشت کو. تاسو به خبرو باندې پوه شولې. همدغه شان تتحمل اخف المفسدتين لدفع اعظمهما. دغه شان بل تعبیر اذا اجتمع مكروهان او محظوران او ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب اخفهما. رعية معنی ده اذا تعارض مفسدتان رعية. رعية خپل معنی ده رعایت ساتل. نو رعایت در شي بیل بیلی. ضرر کی رعایت ساتل دی چې ضرر دفع شي او منفعت کی رعایت ساتل دی چې منفعت حاصل شي. دلته رعية اعظمهما ضررا معنی ده چې دا کم ضرر په اعتبار سره غټ دی د دې لحاظ به وساتو معنی دفع وکړو. مخه مخکې قاعده ده خجی چا ویلی دا مخکنی قاعده دواړه یو شان دي. مخکې قاعده څه وه؟ الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف او دلته وی اذا تعارض مفسدتان. خو صحیح دا د مولوي صاحب دواړو کې فرق دی. هغه قاعده اله چلیږي چې باقاعده ضرر واقع شوی ځکه خو یزال لفظ هم پکې راغلی د دوه ضررونه مخې ته رال نو چې کوم اخف دی کوشش وکړو اپ برداشت کو غټ بلري کو او دلته لا واقع شوی نه دی مخې ته روان دي یو څه بیړه دی وامه که دوه ته به ورته وایي یو څه بیړه مې ووه دوه مې ولې وې دا تپوس که ترې وکړي محسن نه ښه به وي دا راته ووایه چې دا څپېړه خو څپېړه به وایه یو به تیزی که نه هغه دوه که برابرې دي نو که هغې ویل چې یو خو ډېره تیزه راوه دوه دي خو کمزوري دي ورته بیا مې دوه ووه ځکه ضرر الاشد قسم ده. هغه ویل دواړه مثل دي درې واړه څپېړې وی بس دوه مې ووه یو مې ووه دوه یو طرف ته یو بل طرف ده. دلیل د قائدی نبی علیہ السلام نه تپوس کې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. اشهر الحرم څلور میاشتې چې دي رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم دي کې جنگ منه دي دي کې جنگ کول دا مفسده ده. خو خلق د مسجد حرام نه منی کول مسجد حرام والا خلق مسجد حرام نه وستل دا ضرر دا غینم او کفر کول دا ضرر دا غینم اکبر دی. نو بس من جنگ کو ځکه دا وړو کې ضرر دی په دې څلور مبارک میاشتو کې دیم کوي ځکه غټ ضرر پیدا فکو. وليس اوس اهم مسله کو ذکر محکم قیدی دې سره متعلق دي موږ به څنګه موازنه کو څه معیار شته چې موږ معلوم کو دا فساد عام دی دا خاص ته خو اسانه و دا فساد اشد دی او دا کمزور دی دا موږ څنګه معلومو. نو بده کې کله چې دوه فسادونه مخې ته راشي یو فقيه مجتهد له پکار د چاول قران او حديث کې وګوري قران او حديث کې چې د کم فساد د دفع حکم راغلی غټ فساد قرار شوی دی نو مسمغی ته بغټ فساد وي دغه د دفع کوشش وکړي او که قران او حدیث نو بدغه صورت کې به مقاصد شریعت ته وګوري چې مقاصد د شریعت په کم ضرر کې زیات پاماليږي هغه به دفع کوو نرسي په پر وضاحت دا دی چې اصل کې مقاصد د شریعت درې قسمه درې مرتبه لري. یو ضروريات دي تاسو ټول پیژنئ هغه انسان زندگی سره داسې ضروری امور دي چې چری هغه کې کاغي خیال ونه ساتل شي نو انسان ته ضرر وي هغه دین په اعتبار سره ورته ضرر وي یعنی ضروريات دین وي او که نفس په اعتبار سره ضروريات نفس وي کې خیال ونه ساتل شي نفس ته ضرري ضروريات عقلي کې خیال ونه ساتل شي عقل ته ضرري دري ضروريات نسل وي او دغه شان نسل ته نقصان رسي کې خیال ونه ساتل شي ضروريات مالي د مال له تحفظ مسلې
او دویم نمبر حاجیات ورته ویل کیږي چې هغه خیال ونه ساتل شي نو زندگی کې خلل نه راځي. البته حرج او مشقت کې سره لويږي. مخکې ویلو کنه لکه د شریعت د طرفه چې کوم رخصتونه دي کله هغه خیال ونه ساتل شي سره حرج کې لويږي، بیمار دی روزه دی ونیسي، ولاړمون نشي کولای ودی کی سفر کې دی روزه ونیسي دا. او دریم نمبر تحسینیات دي چې هغه خیال ونه ساتل شي نه زندگی کې خلل پیدا کیږي، نه سره حرج مشقت کې لويږي، خدا دې چې اسانتیا ورته نه ملاويږي. کم اخلاق چې شریعت خود لې سره با اخلاق کېدل اپی راضی با ادب کیږي په سره با اخلاق کیږي په معاشره کې خیال ونه ساتل شي دغه ناسلېږي. وسره شي اول نمبر ضروريات خیال ساتل دي به د حاجیات او به د تحسینیات. نو کچره مقابله راتله کچره ضروريات خیال ساتو حاجیات پاتې کیږي او کله دې خیال ساتو ضروريات پاتې کیږي. موږ د ضروريات خیال ساتو حاجیات دی پوت شي خیر دی. حاجیات او تحسینیات کې مقابله راتله حاجیات خیال وساتو، تحسینیات دی فوت شي. درې وړ کړه ضروريات خیال وساتو. تاسو نه رسېږي خجی او دو صورت شو کنه. اول به قران او حدیث کې معلومي او دویم به داغي قوت ته ګوري. ضرورياتونه دي، حاجیاتونه دي، تحسینیاتونه دي. دریم نمبر کچري دواړه دی یو نو ضرورياتو یا دواړه حاجیات وس بچکو دی وخت کې وس سره اجتهاد غور فکر نه کارلی او به علماء لیکلي دي چې د مال درجه په ټوله کې کمزوري ده. دین، نفس، عقل، نسل او مال ټول له کمزوري درجه ده مال ده. نو کله مال د بل سره مقابله راتله مال دلال شي خدا بل بخیل ساتو نه رسېږي. او به ورپسې نسل درجه کمزوري ده. نو که دین، نفس، عقل او نسل کې یو فوت کېدل نو بس نسل دی فوت شي. انور دریو خیال به وساتو نه رسېږي. او به دین او عقل پاتې شو. دین، عقل، نفس دغه دي کنه. نبی بس نفس کمزور دی. صحیح ده. نفس مفسده به برداشت کو، عقل دین به بچ کو. به عقل او دین کې بد عقل الټم ویلو یو طرف ته دین خرابيږي، بل طرف ته عقل خرابيږي، بل طرف ته نفس نو عقل دې خراب شي نور دوه بچ کو. به یو طرف ته نفس خرابيږي، بل طرف ته دین خرابيږي. نو د اخري دوه دین به کې د دین اعلی درجه ده. کوشش به وکړو دین بچ کو، نفس ته کو نقصان ورسي و دې رسي. تاسو به دې پوه شئ. او کله دواړو فسادونو تعلق د دین سره ټوله کې چې قوي دی وس بڅ کو نو وس به د عام او د خاص کوم قصه را وکاو. یو یا جزئی او د کلی، یو طرف ته کلی مسله خرابېدله، بل طرف ته جزئی نو جزئی د خراب شي خو د کلی به خیال ساتو. پوه شولې به وسره شي تفریعات ولا مادام څه ویلی و دوه مفسدې مخې ته راشي نو لحاظ به د غټ فساد ساتو چې هغه ختم کو او ارتکاب د خب دی وشي. اوس اجرت علی الطاعات دی. زمنګ د حنابلہ او د احناف مسلک دا دی چې په طاعات باندې اجرت اخیستل ټیک نه دی. طاعت مثلا په تعلیم قرآن باندې، تعلیم فقه باندې، امامت باندې، اذان وغیرہ باندې تنخواګانې اخیستل اجرت. او د شوافیو او د مالکیو رای دا اخیستل شي. بزمن متأخرین او احناف فتوا د اهل مدینه په فتوا باندې ورکړه، د مالکیه او شافعیه او برای باندې چې به دا سي منګم جایز ګڼو چې طاعت باندې د پیسې واخیستل شي. او د دې دوه وجې دي. یو وجدار چې شروع کې خلق نیکو صابرو دین به هم کول کو دنیا باندې ملاوي دلم څه خبره نه و. ایمانونه قوي و. زم دا چې حکومت وخت د طرف ورته وظیفه ملاوي دله
رستو دواړه کمزوري شو ناغشان ایمان پاتې شو او نو حکومت د طرف وظیفه ملاويږي نو کچري منګه طاعت باندې اجرت مقرر نکو نو به دین پاتې شي نو دوه فساد دي یو دین پاتې کېدل دی او اجرت باندې طاعت باندې اجرت اخیستل دي لحاظ ولدي وساتو چې دین ته نقصان ونه رسي نو طاعت باندې دي او اجرت اخیستل لا بسې شي تاسو پوهیږئ کدي مخکې دین خجي واقف چې دی واقف اګچري د قران او د سنت خلاف د افعال ارتکاب کوي نو منه کوي اگر چې وای ما وقف کړی دی کزه تاسو ما دي ارتکاب نه پرې دی ما ته ضرر دی وتوای د دین ضرر د دینم اعلی دی دغه خل ساتو تبه دا کار نه کې دغه شان یو جابر ظالم بادشاہ دی دغه خلاف بغاوت کول دي نو دام ضرر دی او کني کې نو دام ضرر دی که بغاوت کې دا ضرر ته اوس ګوري که زه بغاوت وکم خلک را سره کم ملګری کیږي نو ضرر زید دی نقصان بډیر وشي او کني کوم نو هغه ظالم بادشاہ کم ضرر خلکو تور کې دی په مقابله کې کم دی بس به بغل کې او کنه ته پته ده چې زه بغاوت کوم خلک ډیر مرګري کیږي هغه ظلم نه منع کولای شو بس به بدغه سن کې بغاوت بکې کچري د څلورم د حمل په حالت کې خزم لشي مور مړ شي موږ به ګورو ماشوم ته که یقیني ماشوم ژوند دی نو د مور خېټه چیرل او ماشوم ژوند دی رسل جایز دی ځکه دام نقصان دی چې خېټه ولو چیرو مړی به حرمتي وکړو بل طرف ته کې ماشوم مري دام نقصان دی نو هغه غټ نقصان دی دغه بل لحاظ وساتو ا نقصان نه بدن بچ کو ماشوم بجوند دی رو باسو یو سره د لوګي نمري نو دام ضرر دی بل طرف ته پردې مال دی مردار ده هغه خوري هم ضرر دی نو دا ضرر دا ضرر چې دی به خیال وساتو چې مړ نشي او ته وی خورا خبره دی مالی او خلق به خو له تاوان ورکی یو سره کچري او زر دی وته مثلا که بولاړه منځ کې قرت نه ورزي او که بناسته منځ کې قرت ته ور یادېږي به کول شي نو که بولاړه منځ کې هم ضرر دی قرت نه ورزي که بناسته منځ کې هم ضرر دی قیام فوت کیږي نو ته وایو قیام فوت که په بناسته منځ کوو قرت کوو ځکه دا ضرر چې قرت پاتې شي دا لوی دی دا غټ فساد دی د قرت د پرې خودو صورت نشته او د قیام د پرې خودو شته کنه نوافلو کې قیام فوت کیږي ناشته کولای شي یو خزه دا لباس ور سره دومره دي چې بولاړه مونږ کې عورت ښکار کیږي چې بناسته کې نه ښکار کیږي ردواړو کې ضرر دی عورت ښکار کیدل دي یو کې قیام فوت کیدل دي نو موږ بناسته کوا عورت ښکار کیدل ضرر دا زیات دی شاته ببل څوک د تولاړي هغه هم قصه گاډه وړه کی د سینې چې تا خو دې خو کې هغه نیم کار کړی یو کس ته پټ شوی دی د ظالم نه او هغه تپوس کوي نو دی وکه د دروغ ویلې چې دلته نشته دروغ ویلم ضرر او رښتیا ویلو کوم ضرر دی وجني نو اخف ضرر دی چې بس دروغ برداشت او د غبل ضرر ختم کو دفقو تاسو پیږئ قاعده نمبر 28 یختارو اهون الشرین یختارو اهون الشرین معنی دو شرانه مخې ترال کم چې کمزور شر دی هغه به غوره کوو غټ به لري کوو یدفع شر الشرین دا بل تعبیر دی دفع اعلى المفاسد بادناها بيد دي قاعده مفهوم مخکې تیر شوی دی او علامه ابن نجیم رحمه الله بحر الرائق کې یو بل تعبیر هم د دې قاعده کوي هغه ډیر مشهور مونږ چې د مادو ترالو ارانه پاتې شو اعداد ثم الاصل في جنس هذه المسائل ان من ابتلي ببليتين دو مصیبتونه مخیترال وهما متساويتان وثبت کوي بس یو برداشت کوي ياخذ بايهما شاء کمی چې خوخي وان اختلف کم زید کی اختلاف دی فعليه اي يختار اهونهما تفریعات یو سړي دمکی دار کړه وجنم دی یو او یا د دې بار ځای نه راټوپ کا نو اوس به تو ګوري کله بار ځای نه راټوپ کولو کې غالب ګمان د نه مرګو
نو بس دواړه مصیبتونه دي اهون الشرین با غوره کې راټوب که بچ بشي کېدی شي کني وجنې دي او کنه در دومره اوچت زیات کو چې هلته نه مرګ یقیني وو بس دواړه برابر دي څنګه چې علامه ابن نجیم ویلي خذو بأيهما شاء به خوخه ده دیم یو سړي وته ویل لاس بدل نه کټ کوم یا بدی وجنما نو لاس کټ کول اهوان دي یختارو اهوان الشرین لاس نه کټ کا کفار مسلمانانو محاصره کړی ده نو وجنم یا فدیه را کوي دواړو کې شرونه دي نو یختارو اهوان الشرین فدیه دی ورکی او ځان دې په بچ کی پوه شولې